مازدیګر وفات شوی دی او سبا ختیږي نو که د یو شپه کې موږ چېرته هم دلته مړی نه دی لیدلی چې هغه ډیکمپوز شوی دی. د ثمرباغ عدالت ته چې کوم ثبوتونه راغلي وو نو که دا دروغ و نو بیا عدالت سزا څنګه ورکولی چې یو ډاکټر یې دا ویلي وو چې د دې سره زیاتی شوی دی او تشدد پرې شوی دی او د دې لاش چې کوم دی هغه خراب شوی دی او بوی کوي. دې معصومې پلار اول دعوه وکړله او بیا وروستو چې کله کیس تاسو پروسیډ کوو نو په عدالت کې رالو او دعوه یې واپس دغه کړه چې زما پیسې نشته او معصومه دوی نه راوجل. دغې لپاره خلک وایي چې یاره دا ویډیو ریکارډ ډیلیټ شوی دا ډیلیټ کړی. ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم، زما سره وقار صاحب چې دا جمدول یو نامتو وکیل دی او دا نن سبا ورځو کې چې عایشه قتل کیس کې ضیاءالحق حیدري صاحب بری شو نو وقار صاحب د ضیاءالحق حیدري صاحب وکیل و. حیرانۍ خبره دا ده چې وقار صاحب د ثمرباغ په عدالت کې کیس وویلو او جج ضیاءالحق حیدري صاحب ته ښه غټه سزا ورکړله او بیا په های کورټ کې وګټو او جج چې دی نو حیدري صاحب بری کړو. نو دوی سره په دې کیس باندې به خبرې اترې کوو چې په دې کیس کې څه واقعي د عایشه سره زیاتی شوی و، عایشه وژلې شوې ده، د مونډا د ډاکټرۍ چې کوم سټیټمنټ راغلی او پوسټ مارټم ریپورټ چې کوم جمع شوی او دا کیس په هغې روان شوی هغه رښتیا و که دروغ و. دغې نه علاوه د کیمرو ریکارډ چې کوم دی نو ویل کېږي چې ډیلیټ شوی و دغې څه سټیټس و او بیا های کورټ ولې دغه سزا معطل کړله یا د جج فیصله یې معطل کړله او ضیاءالحق حیدري صاحب یې بری کو. دا ټول پروسیډینګ دوی کړي دي نو اے ټو زیډ د اوله نه د اخیره پورې دوی ته پته ده. ستاسو ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو. مهرباني وحید خان، ستاسو ډېره شکریه ته زموږ آفس ته تشریف راوړو د انټرویو دپاره او د دې کیس د حقایقو د معلومولو لپاره چې حقایق څه دي. ځکه چې یوه غټه ثانیه شوې وه په دې کلي کې، ډېره غټه ثانیه وه او تر نن عینه پورې د هغې اثر دی. بلکل. نو ستا مننه کوم چې تاسو رالی او په دې کیس باندې به لږه هغه رڼایي اچو. زما اولنۍ چې کومه تاسو نه پوښتنه راځي د ثمرباغ د عدالت نه به شروع وکړو. ضیاءالحق حیدري صاحب پولیسو ونیو او ګرفتار شو، حوالت کې بند شو، ورسره دوه نور کسان جیل ته لاړو. د ثمرباغ په عدالت کې په کیس جمع شو. د ماشومې پلار چې دی نو په هغې دعوه وکړله چې زما بچی وژلې ده. پولیسو پکې انویسټیګیشن وکړو، څه ویلی کېږي چې 200 نه سوا خلک پکې انټروګیټ شو او د ثمرباغ عدالت د دغه انویسټیګیشن او هر څه په رڼا کې چې دی ضیاءالحق حیدري صاحب ته سزا ورکړه. د ثمرباغ عدالت ته چې کوم ثبوتونه راغلي وو نو که دا دروغ نو بیا عدالت سزا څنګه ورکوله، ځکه چې ثبوتونه مونږ کتل نو هغه خو کلیر وو، ریپورټونه خو ټول صفا راتلل. نو چې ریپورټونه صفا دي نو عدالت بیا څنګه د عمر قید سزا ورکوي، ورسره جرمانه هم پرې اورئ ورته. داسې ده وحید خانه، د ټولو نه اول به د کریمینل لا یو ګراوند دی، یو فیلډ دی، د هغې یو سټرکچر دی، میکانیزم دی. په هغې میکانیزم به لږه خبره کوو. د جج اټیچیوډ یا د جج ایموشن له به لیټ راځو. فرسٹ انسټانس کورټ په هر کریمینل کیس کې د هر یو کیس خپل دغه ده جوریسډکشن کاګنیزنسي. مثال په طور باندې ټرایل کورټ سیشن کورټ کې ولي کېږي نو چې کوم اوفنسز کې مور دین 10 year پنشمنټ وي نو په هغې ځای کې ټرایل کورټ اډیشنل سیشن جج د دې کیس هم کاګنیزنس ټرایل کورټ چې و نو دا اډیشنل سیشن جج و. خو د هر یو کریمینل لا خپل یو ایسنس دی، یو سپیرټ دی. زه د هغې سپیرټ نه ځکه شروع کوم چې ستاسو دا سوال په دې نهج باندې دی چې یاره یو ټرایل کورټ دله ولې سزا ورکړه او یو اپیلټ فورم هغه سزا ولې ختمه کړه. د ټولو ناول چې کله کیس انیشیټیو کېږي، اف آی آر کېږي، د 154 لاندې د کاګنیزیبل اوفنس اف آی آر وشي نو په دې کې به د اکیوزډ انټینشن، پریپریشن او کمپلیشن کته کېږي. دا درې کارنرز دي د کریمینل کیس د اوپننګ دپاره. انویسټیګیشن ایجنسي به دا انکوایر کوي چې whether the accused has any intention to commit the offense. Then preparation له به ځي and at the last moment دا به کمپلیشن له ځي. دې اف آی آر ته چې زه ګورم نو په دې اف آی آر کې جسټ میر الیګیشن پراته دي. دا اف آی آر دی 100 نمبر دی. په دې کې میر الیګیشن پراته دي د 302، د 376، د 201، 34 او 53 سی پی چایلډ پروټیکشن ایکټ ورته وایي. په دې کې میر الیګیشن دي نو د کریمینل لا چې څنګه تاسو ته مو وویل
چې انیشیټیو شروع کیږي نو د انټینشن نه به شروع کیږي خو چې کله دا اف آی آر کې الیګیشن رااله د مولانا صاحب خلاف او دغه سره along with two other accused یو پکې جوینا علم دی ابوبکر غالبا او بل پکې ثناء الله دی چې دغه ډرایور دی خو چې کله به دی کې الیګیشن لیول شو اگینست د accused نو ټول فایل میسنګ دی چې په دې کې whether the accused had any intention to commit the offense دا انټینشن دلته نشته نو د کریمینل لا میکانیزم پوره نشو هغه سپیریټ پوره نشو بیا د دې فایل باندې د دې پریپریشن هم نشته چې کله یو ان نیچرل ډیث کیږي کنه نو د ان نیچرل ډیث لپاره لازمه خبره ده چې اکیوزډ به یو پریپریشن کړی په دې فایل باندې د پروسیکیوشن پریپریشن ان دی پارت اف اکیوزډ نشته بیا د دې کمپلیشن به په دې انداز کیږي چې دلته الیګیشن ولګیدل قتل عامد ولګیدل ریپ الیګیشن ولګیدل په دې ریپ الیګیشن کې او د قتل عامد په الیګیشن کې ان نیچرل ډیث ده ان نیچرل ډیث چې کله کاس کیږي کمیشن کیږي نو د دې د لپاره به سو ټولز استعمال شوي ویپن به استعمال شوی سټرنګولیشن به شوی وایلنس به شوی نو په دې باندې چې کله دا اف آی آر وشي نو د اف آی آر د لپاره انویسټیګیشن ایجنسی چې د په موشن کې راشي نو په فرست انسټانس کې وکټم چې ده دا اسپیټال ته مو کی آلته میډیکل ایویډنس راشي نو په دې فایل باندې میډیکل ایویډنس خاموش دي چې وایلنس شوی دی که نشته د دې وکټم سره د دې ماشومې سره د عایشه بیبي سره د دې ډیث شوی دی نو میډیکل ایویډنس په دې خاموش دي چې دا نیچرل ډیث دی که ان نیچرل ډیث دی او سپیسیفیک کوېسچن ته شوی دی سپیسیفیک چې ستا په رپورټ کې د ماشومې د ان نیچرل ډیث هیڅ رپورټینګ تا نه دی کړی تا لیکل نه دی کړی دا تحریر نه دی کړی هغه اډمټ کړی دی چې آو ما ته دا پته نه لګي خبره نیسم ځکه چې زما جواب ورسېدو څنګه چې تاسو د هسپتال خبره کوئ د میډیکل رپورټ نو هغلته خو خبره دا ده چې یو ډاکټر دا ویلي و چې له دې سره زیاتی شوی دی او تشدد پې شوی دی او د دې لاش چې کوم دی هغه خراب شوی دی بوی کوي وحید خانه دا په فرام د فرست ډیج دا په ریومرز دا کیس ولاړ دی ما چې څونه خیال دی د فایل نه نه وځم خو دا کیس په ریومرز ولاړ دی زه نه پوهېږم چې د مولانا صاحب د چا سره پولیټیکل څه اختلافات دي رایولري د چا سره ده یا د ده په علاقه کې د چا سره څه دښمني ده خو چې فرام د فرست ډے څنګه دقل ته ناش برآمد شو دلته افواګانې رالې هغې افواګانو دونه زور واخیسته چې د ډاکټر رپورټ ته خلکو په دې نظر وکتل چې یاره دا ماشوم سره ریپ شوی د دې ان نیچرل ډیث شوی دی حالانکه په میډیکل کې مونږ چې څونه پورې دا فایل وکتو په میډیکل رپورټ کې اوفنس ان نیچرل ډیث او ادروایز چې کوم سیکشن اف لا لیول شوي دي نو د هغې څه ایویډنس نشته دی ډاکټر په خپله دا اډمټ کوي چې یاره ما سره چې ما کله ایگزامینیشن د دې فیکټ دا ډاکټر چې کله عدالت ته راغله او تاسو پې مطلب کراس ایگزامینیشن هم کوم ډیورینګ کراس ایگزامینیشن نو تاسو ته څه پوښتنه وکړله دا په دې خپل بیان ولاړه وه که بیا منکره د دې په میډیکل ایویډنس کې د دې خپل یو بیان و هغه بیان دا و چې دی پکې ریکټل ټیرز لیکلی و ټیرینګ په باره کې د ما دې نه تپوس وکړو چې یاره دا ټیرینګ ته چې کوم ریکټل ټیرز لیکلی دی د دې سو مینی ادر کازز دي هغه ادر کازز کې هیمرایډز راځي کانسټیپیشن راځي هارت سټول راځي او هغې دا اډمټ کړه چې او دا کم ریکټل ټیر ما لیکلی دی چې هغې فردر لیډ کوو د خلکو په ذهن کې دا کیس په لیګل سانچه کې نه بلکې د خلکو په ذهن کې دا کیس داسې لیډ کوو چې یاره دا ریکټل ټیرز دی نو دا د دې مطلب دا دی چې ریپ کانسټیټیوټ شوی دی حالانکه هغې په خپله هغه ډاکټر په خپله اډمټ کړه چې دو سو مینی ادر کازز دي او بیا یې دا هم اډمټ کړه چې یاره چونکې دا ناش چې و دا ډیکمپوز شو نو د ډیکمپوزیشن نه هم پارټس چې دي دې کې ټیرینګ راځي نو زه نه پوهېږم چې د خلکو دې شیز لا د ډاکټر د سټیټمنټ لا یا د بیان لا دونه هوا ولې ورکړله په دې ځای کې څنګه تاسو ډاکټر خبره وکړه چې هغه وایي چې ناش ډیکمپوز شو مطلب دا خراب شو نو په دې حوالې سره چې کوم دی په د اف آی آر کې بیان کې د حیدري صاحب دا راغلي چې مازدیګر مونږ خبر شو چې ماشوم وپاتې شو ده ماسخوتن مونږه هلته کور کې حواله کړل او سبا له ښخېدله مطلب مازدیګر وپاتې شوی دی او سبا ښخېږي په یو شپه کې مونږ چېرته هم دلته مړی نه دی لیدلی چې هغه ډیکمپوز شوی دی د میډیکل یو خو د موسم سره تعلق ساتي هغه مئی میاشت ده خو ډیکمپوزیشن د میډیکل جوریسپروډنس مطابق د کې ریګرماټس پیدا شي باډي چې کله ډیث وشي واقع شي
نو غالبا د شپږو ګنټو نه بعد یا د اتو ګنټو نه بعد په هغې کې ریګرماټس پیدا شي لکه دا جوړونه سخت شي نو او ډیکمپوزیشن د دې نه افټر 10 اور 12 اور 13 اور دا شروع کیږي د میډیکل جوریسپروډنس مطابق په دې ډاکټران ښه پوهېږي خو کله چې دا ناش برآمد شو دا ویوړلی شو د دې مدرسې نه واخیستی شو according to the facts not according to the file دا د مدرسې نه واخیستی شو کور ته ورسېدو نو هلته چې کله پولیسو ته پته ولګېده چې یاره په مدرسه کې ماشوم مړه ده او هغې ته دا ریومرز راغله چې دا چا وجلې ده هغې هم ساټل نه و تفتیشي افسر په خپله په دې کې زه به یې تا ته پیج وایز وښیم چې تفتیشي افسر نه ما تپوس کړی دی چې ستا سره د ماشومې د ان نیچرل ډیث هیڅ قسمه ایویډنس نشته هغه اکسپټ کړې ده چې ما سره ایویډنس نشته د مرګ شواهد نه و چې چا د مرۍ نه نیولې بالکل نشته بالکل نشته د ما سره فایل مخې ته پروت دی د ان نیچرل ډیث دپاره د ډاکټر سره هیڅ سنګل پوینټ نشته دی چې هغې دا سرټنایز کړی وی چې دا ان نیچرل ډیث دی دا ان نیچرل ډیث په خپله نه دا چا وجلې ده نو چې کله دا ماشومې دا ناش اخیستی شوی ماڼوګی دی غالبا دا علاقې نوم هلته چې پولیس په موشن کې راغلي دي دی انویسټیګیشن دپاره سار جنازګاه ته ورغلي دي هلته د ښځو سټیټمنټ ریکارډ کړي دي په سټیټمنټ کې ورته زنانه چېرته ویلي دي چې یاره لیویډیټي دا شینواله دا راغلې ده چېرته یو زنانه پکې هم دا نه دي ویلي چې دا ما ناش چې دی دا ډیکمپوز شوی دی خو زه نه پوهېږم د 10 بجې د دې ډاکټر هلته پولیس هلته انویسټیګیشن کوي ناش رالي هسپتال ته راوړي د ماڼوګي او د مونډه په هسپتال په منځ کې یو فاصله د 15 منټو د 10 منټو وي زیات نه زیات د 16 منټو وي خو چې دا ناش د هغې ځای نه راغوښتی کېږي او هسپتال ته راوړلی کېږي نو هلته فیکټس دا دي چې ناش کې نه تعفن شته بدبو پکې نشته نه دا ډیکې شوی نه ډیکمپوز شوی دی خو چې ډاکټر یې راځي نو ډاکټر بیا وایي چې یاره دا ډیکمپوز تاسو دا وایي چې دا ماشومه چا لمبوله نو هغې دا وایي چې د دې نه بوی نه تلو هغې دغه د هغې سټیټمنټ پراته دي په دې فایل باندې سټیټمنټ پراته دي چې دا ماشومه ټیک ټاک په دې باندې وایلنس نه دی شوی او نه د دې ډیکمپوزیشن شوی دی بیا څه پکچرز یې داسې راغله چې کله دا ناش برآمد شوی دی نو کتلي دا مټې خوږ دي وایي چې ګوتې ماتې دي نه د ګوتو د ماتو خبره چې تاسو څنګه کوئ پوسټ مارټم د دې شوی دی سامپل یې اخیستی شوي د ویجاینل ریجن نه اخیستی شوي د سټمک نه اخیستی شوي د لنګز نه اخیستی شوي اورل اخیستی شوي هغه ټول پوسټ مارټم ته تللی بیا ریډیالوجسټ رپورټ پکې راغلی هغې وایي چې بون ټول په دې کې فریکچر نشته دا انټیکټ د دې انر سایډ باډي چې ده هغه ټوله انټیکټ بالکل ماتې نه دي ریډیالوجسټ رپورټ پکې راغلی ټول بدن یې روغ ټول بدن یې روغ دی هیڅ قسمه په هغې کې فریکچر نه دی ښودلی بون فریکچر پکې پوسټ مارټم رپورټ کې اکارډنګ ټو د پوسټ مارټم رپورټ دا چې تصویرونه راغلي دا مټې خوږ دي زما خیال نه راځي ما چې کوم تصویر کتلی په هغې کې بالکل دا ماشومه سیف اینډ ساوند پرته ده په هغې کې نه د دې په وجود باندې لکه د دې پورې د لاس ښکاره دي او خپې ښکاره دي او مخې ښکاره دی په دې باندې هېڅ قسمه براوزز نشته او بالکل تازه ناش پروت زما خیال نه راځي چې یاره دا رپورټ چې چا ورکړی چې د خپې لاس مات دي نه په میډیکل کې شته ریډیالوجسټ رپورټ خو دروغ نه وایي یا به د مولانا صاحب دپاره دروغ ولې وایي هغې ریډیالوجسټ رپورټ پروت دی چې یاره په دې کې فریکچر نشته د دې په بون کې فریکچر نشته د دې لنګز انټیکټ دي د دې پیرینیم انټیکټ دی د دې هارټ انټیکټ دی دا ټول په پوسټ مارټم رپورټ کې شته خو سو فار ایز د ریومرز خبره ده نو په ریومرز کې زما خو تا زه بیا لږه ریپیټ کوم چې یاره پته نه لګي چې مولانا صاحب او د چا ورسورانه ده خامخا هغه ډېر په ینګ هوډ کې ډېر پاپولریټي ګین کړله په ینګ هوډ کې په دې معاشره کې پولیټیکل هم ده سوشل هم ده سوسایټل هم ده هغه پاپولریټي چې کیدای شي زموږ داسې ایلیمنټس په دې معاشره کې موجود دي چې دا پاپولریټي د هغه نشي برداشت کولی خو هغه د ما سره کنسرن دن نه سو پارې زه چې د فایل ته ګورم نو دا تاسو چې څنګه تپوسونه وکړو د ماشومه وایلنس په دې بالکل نشته او بیا د ریپ د کانسټیټیوټ کولو دپاره دا کم ریپ چې الیګیشن په دې لګي نو هغه تارولی د هغې پارټس پرایویټ سپاټ کتلی شوي دي په پرایویټ پارټ باندې د هغې چېرته براوزز او سکریچز نشته اوس تاسو د دې فایل په رڼا کې دا خبره وکړله او دا ثبوتونه دي ټول بیا عدالت څنګه د عمر قید سزا ورکوي او ورسره جرمانه وحید خانه زما 24-25 ساله پریکټس دی ما چې څونه پورې ابزرو وکړو چې ججان صاحبان های کورټ او لاندې ججان صاحبان زموږ لاندې ججان صاحبان چونکې لږ دې چې کله راشي که نه دا په ینګ هوډ کې دې چې کله ینګ هوډ کې راشي نو د دې جذبات د دې د وزډم سره ډېر زیات پیرل رواني دې چې کله اف آی آر او
دغه ورته کېښودی شي فایل ورته اګینسټ اني اکیوزډ کېښودی شي نو دوی هغه جذبات هلته اټیچمنټ شروع شي چې یاره د اوفنس کړی د په ګروسم مینر کې کړی دی د جج په سینه کې او د وکیل په سینه کې رحمدل زړه نه دی پکار دا په دې میډیا به راځي رحمدل نه زما دا مطلب نه دی چې په هر سړي نه څپېړه تېروه خو چې کله موږ له دا فایل راشي نو موږ ته شریعت هم دا وایي موږ ته قانون هم دا وایي موږ ته دا چې دا د پروډ او د ډسپروډ خبره ده پراسیکیوشن به خپل کیس ثابتوي کلیر کرسټل کلیر به کیس خپل ثابتوي وداوټ ډاوټ به ثابتوي سپریم کورټ ورته ناسته سپریم کورټ وایي چې ایون سنگل سلایډ ډاوټ د پراسیکیوشن په کیس کې پیدا شو نو بینیفټ به اکیوز ته ورځي بینیفټ پراسیکیوشن ته چرته هم نه ځي او ټول په دې کې سچ لایک کیسز کې یا په کریمینل کیسز کې برډن اپروف نه شفت کیږي دا برډن همیشه په پراسیکیوشن باندې نو کله چې دا لاندې لوور کورټ ټرایل کورټ په دې کې دا هینیس پنشمنټ ورکو فول ډوز ورکو 25 ایئر پنشمنټ ورکو بیا په 302 کې ولا لایف امپریزنمنټ ورکړی ا ماشوم لم پکې ورکړی ده نو زما په خیال باندې د فیکټس مطابق نه ده د لا مطابق نه ده بلکې دا د جذباتو مطابق ده چېرې د دې په دې معاشره کې غلط اثر خور شوی دی نو یو جج له چرته هم دا نه دي پکار ده چې بیا های کورټ کینی یا سپریم کورټ کینی هغوی ټوټلی چې کله کیس سکروټنایز کوي ایولویشن کوي د ایویډنس او ایز ویل ایز د پراسیکیوشن د انویسټیګیشن نو هغوی وګوري چې یاره دا اوفنس د دې اکیوز سره کنیکټ کیږي او که نه کنیکټ کیږي نو په حق کې کو فرض که دا ډسکنیکټ کیږي نو خدای دې کړي چې د سل مړي ګړي خو چې ډسکنیکټ کیږي نو های کورټ وایي نه دا ثبوت نه دی برابر دا پراسیکیوشن خپل کیس ثابت نه کو نو سو فارس چې د لوور جوډیشري خبره د ډېر په احترام سره زه وایم خو د دې اټیچمنټ چې د یو فایل سره وي نو دا په جذبات وي او خصوصا په دې کیس کې ډېر د جذباتو نه کار اخیستی اوس ما ته دا ووایي چې په دې کیس کې ایویډنس چې کوم نو هغه ډي وي آر د کیمرو ریکارډ دغې دپاره خلک وایي چې یاره دا ویډیو ریکارډ ډیلیټ شوی دی دا ډیلیټ کړی شوي واجد علي د پراسیکیوشن اهم ګواه واجد علي پی ډبلیو 22 ته یو څو پیش شوی دی ایز ا وټنس هغه 164 بیان هم قلم بند کړی دا فایل که ما ته مکمل او شو دا به زه پبلش کړم په دې فیسبوک بیا چې کم امپارټنټ ایویډنس ته دي پیس اف ایویډنس دي دا به زه پبلک کړم چې د خلکو ته پته ولګي واجد علي راغلی دی هغه وایي چې زه راغلم ما سی سی ټي وي کیمرې چې کله ما ریکور کړې ما وکتې نو په هغې کې د دې نه ډیلیشن څه شی نه و شوی په خپله وایي چې یاره داسې څه ایویډنس پکې نه و داسې څه فوټیج پکې نه و چې یاره د هغې نه مونږ دا انکوایر کړی وی دا هم سرټنایز کړی وی چې دا ماشوم دې کمرې ته څنګه راغلی دی او دا ماشوم په دې کمره کې مړه څنګه ده هغه حق ایویډنس راواغېستلو په حق سپاټ ورسره حیدري هم ولاړ او پولیس انویسټیګیشن ایجنسي ورسره هم ولاړه ده حق سی سی ټي وي کیمرې راواغېستې او تفتیشي افیسر ته حواله کړې هغه د دې ځای نه ولګېد پارت یې وله جوړ کړو لاهور اف ایس ایل ته ولېږلې اف ایس ایل رپورټ پرې راغی او هغې کیټاګاریکلي په خپل رپورټ کې ولیکل چې نو ډیلیټډ فوټیج ریسټورډ نو ډیلیټډ فوټیج ریسټورډ های کورټ دغه پوینټ هلته اوچت کو چې په دې کې خو د دې نه خو څه ډیلیټ شوي نه دي نو هلته خو اف ایس ایل رپورټ پرې راغی او اف ایس ایل وویله چې په دې کې څه ډیلیشن شوی نه دی نو زه نه پوهېږم چې خلک د کوم ځای نه وایي ولې دا دونه د جذباتو اټیچمنټ ورسره ساتي چې د قادري صاحب حیدري صاحب ته دونه کار دی غوسه دی ورته چې خلک وایي چې یاره دا سی سی ټي وي فوټیج د ولې واش کړي دي نو واش کړي نه دي د دې فایل نه درته زه واضح طور وایم چې د دې نه فوټیج نه دي واش شوي ځکه چې کله دا انویسټیګیشن کېدو نو حیدري صاحب اریسټ و او چې کله یو اکیوزډ اریسټ شي نو هغه د پراسیکیوشن په ایویډنس باندې هم اثر انداز کېدی نه شي صحیح ده اوس د کامن سنس یو سوال دی چې په سوشل میډیا کېږي ویلی کېږي چې ماشومه شپږو کالو ده خو د شپږو نه ده میبي د لسو یا د لسو نه سوا ده په دې ماشومې باندې کمبلې راوغورځېدلې 4 5 یا شپږو پورې دا دې نه لاندې شوه عام ذهن خو دا خبره نه مني چې لس کلنه ماشومه د شپږو کمبلو لاندې څنګه مري وحید خانه د مرګ په باره کې خو اول مونږ څه ویلی نه شو هغه هم او تاسو دلته هم هغه کېدی هغه خو اني ټایم کېدی شي هغه په ماشوم هم نه دی او په بوډا هم نه دی خو چې سو فار از زه د کیس ته ګورم او د فایل ته ګورم او دا خبره کېږي چې یاره په دې ماشومه بسترې رالوېدلي دي دا ماشومه لاندې شوې ده د بسترو نه په کامن کورس کې ماشومه نه مري خو زه دا وایم زما په خیال د ډے فرسټ نه زما دا ارګومنټ چې په عدالت کې
ما د کوېسچن پوټ اپ شي چې دا ماشومه د بسترو لاندې اخر مړه څنګه شوه. زما جواب ورته دا و که په دې ماشومه باندې ما ذره برابر وایلنس لیدلی وی نو ما به دا چرته هم جواب دا نه وی، ځکه چې زه په خپله په دغه ځای کې زما عقل ودرېږي چې هلکه دا ماشومه باندې دا بسترې راولوي دا ماشومه مړه څنګه شوه. د ډے فرسټ زما دا ارګومنټ شو چې دا ماشومه چېرته ایپیلیپټیک ده، څوک دې پرې نه خفه کېږي. د جټکې هغه میرګي ورته وایي که څه، ځکه چې مخکې نه خو ایګزامن شوی نه ده دا ماشومه که نه. دې باندې چې چېرته دا بسترې رالوېدلي دي نو دې باندې پیټ راغلی دی او د هغې پیټ شاک دی نه دی برداشت کړی او دغه سفوکیشن ورته شوی دی او د دې ماشومې دقلته ډیث واقع شوی. یا دا ماشومه چېرته ادروایز که ته ایپیلیپسي نه وباسې او ادروایز یا د دې ماشومې چېرته تینتک خوړلی دی او په دغه ځای کې خو هغه پوسټ مارټم کې راغلی دی او په پوسټ مارټم کې هغه رپورټ نشته نو په هغې اړه موږ څه خبره نه شو کولی. خو سو فار ایز په میډیکل ایویډنس کې نو په میډیکل ایویډنس کې چې کله دا پوسټ مارټم کېدو نو د دې د ایپیلیپسي څه دغه نه کېده، د ډایګنوزنګ نه کېده، ځکه چې هغه د تشدد ډایګنوزنګ یا د پوایزن څه ډایګنوزنګ د مرګ نه وروسته بیا پته نه لګي د هغې. زما چې څونه خیال دی دا په نیچرل ډیث مړه ده او که نیچرل ډیث څوک دا وایي چې دا ماشومه ده دې ته هارټ اټیک شوی څنګه دی، نو زما په خپله ذهن دا دی چې دا چېرته ایپیلیپټیک مریض وه دې ته په دقې دوران کې فټ شوی دی او دا بسترې پرې رالوېدلي او د دې ډیث واقع شوی. دا کوېسچن بیا ریپیټ کوم، تاسو ته جج ووایي چې زه ټیک د هر څه مې در سره ومنل خو اوس ماشومه راوله او شپږ بسترې پرې راواچوه دا څنګه مري، نو دا ایپیلیپټیک دغه خو بیا پروف کول ستاسو به ذمهواري وي چې دا جي دا ایپیلیپټیک پیشنټ و دا ټریټمنټ یې کوو دا د دې د وجې پاس شوې ده. دا ځینې څیزونه داسې چې ته پریزیوم کې چې یاره ته وایې چې زه وایم چې یاره دې ماشومه دا ایپیلیپټیک و په دې بسترې رالوېدلي دي دا ماشومه مړه ده. د هر شیز د هر یو فیکټ خپل ډایمنشن وي. مثال تا دا کوېسچن وکړو چې یاره دا ماشومه خو د بسترو نه مري، ډایمنشن یې دا شو که نه دا ماشومه د بسترو نه مري، نو چې دا د بسترو نه مري نو دا چا وجلې ده، نو چې دا چا وجلې ده نو موږ به میډیکل ایویډنس ته راځو. نو ډاکټر وایي چې په دې څه وایلنس نه ده شوی دا چا وجلې نه ده، نو دوه ډایمنشن یې دې نه ووتل چې یو هلته دا ده چې بسترې پرې رالوېږي نو دا د بسترو د زور د وجې نه مري، چې دویم څوک وایي چې یاره دا چونکې بسترو د وجې نه ده مړه او دا چا وجلې ده نو میډیکل ایویډنس د پولیس په فایل باندې میډیکل ایویډنس خاموش دي په ان نیچرل ډیث باندې، نو دریم ډایمنشن یې دا پاتې کېږي چې دا ماشومه ایپیلیپټیک ده. د دې نه بل ادروایز ډایمنشن زما په ذهن کې نه راځي چې یاره بل د دې کیس کې یو ډېر اهم سوال د حیدري صاحب د بري کېدو نه مخکې به سوشل میډیا روان و د پیسو خبرې کېدې، ما ته دا ووایي چې د دې ماشومې پلار اول دعوه وکړله حیدري صاحب باندې او بیا وروستو چې کله کیس تاسو پروسیډ کوو نو په عدالت کې رالو او دعوه یې واپس دغه کړه چې زما پیسې نشته او ماشومه دوی نه ده وژلې داسې نه. اف آی آر چې دی اف آی آر چې یو ځل وشي دی خپل یو سټرکچر دی، د دې څه د اوفنس د پنشمنټ حد دی، هغه اوفنس پنشمنټ حد کې دننه پراسیکیوشن آن د اپروول اف صوبایي حکومت دا کیس ویدرا کولی شي خو کنسلټیشن به پکې د ججي، خو دې اوفنس کې پراسیکیوشن خپل کیس نه ویدرا کولی شي او نه هغه اف آی آر نه وتی شي. هغه سټیټمنټ پروت دی د سرتاج غالبا نوم دی دغه د سرتاج 164 بیان پروت دی انډر سیکشن 164 چې بیفور مجسټریټ کم بیان قلم بند شي. چې کله سرتاج راغی او مونږ کراس ایگزامین کوو نو هغه خپل سټیټمنټ کېښودو، کوم سټیټمنټ باندې چیف ایگزامینیشن کې چې کوم دغه بیان هغه سټیټمنټ کېښودو، خو چې ماته یو دوه درې تپوسونه وکړو چې سرتاج ستا سره هیڅ قسمه ایویډنس نشته دی چې یاره دا ماشومه په ان نیچرل ډیث مړه ده او دې مولانا صاحب وجلې ده یا د زوی وجلې ده یا د ډرایور وجلې ده، هغه ویل چې زما سره هیڅ قسمه ایویډنس نشته دی. دریم تپوس مې ته وکړو چې میډیا د چونکې هغه ځینې الفاظ موږ نه شو ویلی خو چې کوم ادروایز ایلیګیشن پرې لګېدلي دي نو هغه د هغې نه مې انکار وکړو چې ما سره دې ثبوت هم نشته. ما دې دا تپوس هم کړی چې تا ته نن هم پته نه لګي چې یاره دا ماشومه زما د حیدري صاحب وجلې، هغه ویل چې نن هم ما ته پته نه لګي. نو هغه نه بیا چې تھرډ فیز کې ما کوم کوېسچن کوو نو ما وی ته نن هم په دې خبره قانع چې یاره دا حیدري صاحب along with other accused دا بېګناه دي، هغه دا اډمټ کړه چې او دا بېګناه دي، هغه خپل کیس نه دی ایستی، هغه سټیټمنټ دغه شان راغی په کراس ایگزامینیشن کې. نو چې کله کراس ایگزامینیشن کې دا خبرې رالې نو بیا ته لاست کوېسچن زما دا و چې یاره که عدالت چېرته دا حیدري صاحب بري کړي نو تا ته خو څه اعتراض نشته، هغه وایي چې ما ته هېڅ اعتراض نشته ځکه چې زما سره ایویډنس نشته، زه د هغه خلاف زما کیس ودرېږي نه. دا د هغه سټیټمنټ و، د هغه د وتو څه خبره نشته او په ټروت باندې بحث کېدو ځکه چې په کراچۍ کې و د هغه خپله سټیټمنټ ایکسویکارډ بیان چې کله پولیس ته کړی هغه آفټر اکرنس کمیشن اف اکرنس هغه راغلی
نو د هغه سټیټمنټ هلته پروت و. نو هغه وایي چې زه ومنم ما ته څه پته نشته. خو چې کله دا انویسټیګیشن کېدو او په دې انویسټیګیشن کې انویسټیګیشن ایجنسي ته کله اګینسټ د اکیوزډ څه فروټفل شهادت نه دی راغلی نو بیا دا سرتاج شاته شوی دی. چېرې زه خو مزید چې هغه شهادت او ثبوت نشته نو زه به دې څه کوم. نو اوس ما ته دا پته نه لګي چېرې د سرتاج او د حیدري صاحب په میانځ کې څه پیچ اپ شوی دی او که نه دی. دا ما سره کنسرن نه دی او نه د کوټ سره کنسرن و او نه کوټ هغه کوېسچن ریز کړی دی چېرته. نو د سرتاج بیان په د 164 باندې ولاړ دی سټیټمنټ باندې چې بس هغه دا ویلي دي چې زما سره ثبوت نشته د دې ټولو خبرو. بالکل. اوس دې ته دا راځو. اف آی آر د لږه دا خبره ستاسو نه کټ کوم. دا اف آی آر هم په 164 باندې ولاړ دی. صحیح دی. چې کله سرتاج راغی 164 بیان کې د دعویداري وکړه نو دا اف آی آر بیا وشو ځکه چې اف آی آر حاله کېږي چې څوک ورې کمپلیننټ او دعوګیري نو هغې دا اف آی آر وکړو نو چې د هغه بیان بیا په دقې ورژن کې راغی نو د دې اف آی آر بیا قانوني حیثیت ختم شو. ښه جي نو ټول کیس ښکاره شو چې حیدري صاحب بری شو او بې ګناه ثابت شو. خو زه بیا هم نه منم او زه ورته وایم چې قاتل دی او دا چل کړی او دا چل کړی. په دې حوالې سره ستاسو څه خیال دی؟ دا خو لوکل علاقه ده که داسې مونږ یو بل ته ګوته نیسو چې ته قاتل یې او عدالت کې ثابتولی نه شو نو مناسب دی. وحید خانه چې په چا باندې لکه یو انسان د قتل الزام لګوي نو ټول میکانیزم دا دی که ته جرګې ته مخامخ کېږي که ته درېمګړي ته مخامخ کېږي ته کوټ آف لا ته ځې ته جیوري ته مخامخ کېږي نو میکانیزم هم دقه دی کوم چې دا اډاپټ شوی په دې کیس کې چې ثابتې وي. اوس ثابتی وی. اوس زما څه انټینشن دی یا زما څه ورژن دی د یو عام سړي د یو عام سړي ورژن څه دی نو دا د دې کیس سره کنسرن نه دی. لکه کوی یو سړی ما ته ووایي چې زه بیا هم نه منم دا جینۍ وجلی شوی یم د دې سره ریپ هم شوی دی زما سره بل څه طریقه کار نشته د هغه د تسلۍ دپاره او بیا دې لګیا یا او د هغې هېڅ خبره نشته. خو بیا یې ریپیټ کوم ایون که ته دا درېمګړي ته ویس یو عدالتي میکانیزم نه وباسي ځکه چې په عدالتي میکانیزم باندې ټول پاکستاني یو اعتماد پې نشته دی. که تعلیم یافته سړی دی او که بې تعلیمه دی د هغه په اعتماد نشته دی. یو خو لینتي پراسیس دی. بل دا دی چې خلکو ته واقع د خلکو د مخې وشي او چې کور ته لاړ شي هغه پکې هغه یو دغه نه وباسي د سکروټنایز سچویشن نه وباسي چې آیا دا ګواه دروغ وایي دا غلطه وایي. دا لکه د کیس دپاره زه آخري خبره درته دا کومه چې اوفنس څه شی دی. اوفنس ډسکرایب شوی دی پاکستان پینل کوډ ډسکرایب کړی دی. اوفنس دی اکټس ریا. اکټس ریا عمل ته وایي. دویم پسې مینځ ریا ده. د هر عمل شاته به د انسان مینځ ریا پرته وي اراده نه سوچ به یا دا مینځ ریا پرته وي. د دې مینځ ریا او د دې اکټس ریا په تسلسل کې به کازیشن پروت وي تکمیل به د هغې عمل تکمیل کېږي. چې کله دا تکمیل وشي نو په دې کې به انجریز راځي. چې کله دا انجریز راشي نو د دې شاته به پروسیډینګ شروع شي. د پروسیډینګ په لاست پوینټ باندې به پنشمنټ. نو دا اوفنس چې دی په دې کې نه اکټس ریا شته نه مینځ ریا شته نه پکې کازیشن شته. صرف او صرف پنشمنټ پکې پروت او لیګل پروسیډینګ پکې پراته. نو خلک چې هر څه وایي زه د خلکو ته د خصوصا د نوجوانانو ته او ایجوکیټډ طبقې ته ستاسو په وسادت باندې یو پیغام ورکوم چې هر شی تاسو کوئ هر شی نو په ریومرز باندې کم از کم یقین مه ساتئ. په پروپیګنډو باندې یقین مه ساتئ. دا قرآن هم منې کړي دي د قانون هم منې کړي دي. په دې باندې مونږ هم نه ښکارو. په دې باندې د یو شخصیت کیریکټر اسیسینیشن هم کېږي. سو مینی ټایم وکیل راغلی دی او دا کیس به په داسې انداز پیش کول ته ما به ورته هلته ووایي چې کیریکټر اسیسینیشن تا ته الاؤډ نه دی په کوټ کې. دا د چا کوم ملزم دی او کوم مجرم دی کیریکټر اسیسینیشن به نه کوئ. نو په دې شیزونو په دې پروپیګنډو کې او په دې دروغو کې او په دې ریومرز باندې کیریکټر اسیسینیشن کېږي. دا د یو مهذبې معاشرې حقدار نه دی شاعر دی. ډېره مننه. شکریه. ډېره مهرباني. ګرانو خوږو کتونکو وقار وکیل صاحب چې د عایشه قتل کیس ټول پروسیډینګ یې وکړو په دغه کیس کې ضیاءالحق حیدري صاحب بری شو او دا پایل دی چې دوی مخې ته پروت دی او تاسو د یوه صفحه چې کومه ده نو هغه د نظر نه تېرې شوه او حیدري صاحب چې کوم دی نو هغه د های کورټ د فیصلې په رڼا کې بری شو او واپس راغلو خپله مدرسه یې سمباله کړه او خپلې منډې تړې بیا روانې کړې.